السلام علیکم دوستانو، کله چې داسې څه بیماری وي، داسې څه مرض کې مبتلا یي چې ډاکټرانو طبیبانو باندې ستړی شوی او بیا هم څه فرق نه محسوسوي، هغوی دپاره یو خاص عمل دی، یو خاص وظیفه، ډېره مختصر شان لیکن ډېره بهترینه وظیفه ده. دوستانو، مرض په دوه قسمه دی، یو روحاني مرض، یو جسمانی مرض. جسمانی مرض خو هغه دی چې بدن کې څه نقصان راشي، هغې دپاره بنده ډاکټر له ورشي، علاج وکړي، هغه مسله د هغه ټیک شي. یو مسله بدن کې دا راشي چې هغې ظاهري طور د هغې پته نه لګي، یعنې چا څه کړي وي، جادو منتر شوی، تعویض شوي، هېڅ چېرته مه ځئ. دا عمل تاسو په خپل کور کې هم کولی شئ، په خپله باندې کولی شئ. داسې کار به وکړئ چې 3 ځله به سوره فاتحه ولولئ، 3 ځله سوره فاتحه او 3 ځله اخیری 4 کل سوره کافرون، سوره اخلاص، سوره فلق او سوره ناس. دا به 3 ځله ولولئ، 3 ځله سوره فاتحه او 3 ځله اخیری 4 سورتونه. دا چې ولولئ بیا به په پاکو اوبو باندې چوپ کړئ. کله چې په هغه پاکو اوبو باندې تاسو چوپ کړئ، بیا به هغه اوبه مریض ته ورکړئ. مریض چې د هغې نه اوبه وڅکي، که چرې هغه اوبه تروې ولګېدي هغه باندې، د اوبو ذایقه بدله وه، نو بس پوه شئ چې جادو منتر وغیره څه شوي دي. او که چرې اوبو ذایقه بدله نه وه، یعنی په خپل اصلي خوند یې د اوبو، نو بیا بس تاسو ډاکټر سره رابطه کولی شئ، علاج کولی شئ. دومره به چې پته به ولګي چې مرض جسمانی دی یا روحاني. هغې نه پس تاسو ډاکټر سره یا یو ښه دیندار عامل سره رابطه کوئ. ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوي وي نو شیر کئ، لایک کئ او چینل سبسکرایب کئ. د لوی الله په امان.